السلام علیکم. بسور خان زه ستا دا پروجیکټ ما ډاونلوډ کو او زه دا رن کوم کنه. اول به ایکسټریکټ کې فرست اف اول دا سټپ وشو ایکسټریکټ کې کا دی کې چې کم دی نو دلته دی فائنل فایل او فائنل ډیلیوریبل. دا فائنل ډیلیوریبلز به هم ایکسټریکټ کې ټیک شو او فائنل فایل کې دلته دا ستا پریزنټیشن دی کنه. نو دا پریزنټیشن به اوپن کو دا ګورو چې دی کې ستاسو پریزنټیشن کې څه دي. دا خو الریډي ما سټډي کو او زه بیا درته لږ ایکسپلین کوم چې دی کې دي څه ټیک شو. پراپرټي فار آل کنه دا ستاسو پروجیکټ دی. ګروپ ممبرز یې په دې کې انټروډکشن دی نو ګروپ آی ډي او دا ستاسو ګروپ آی ډي ده. یو آی ډي ستا د مرګري ده یو ستا ده ټیک شو. انټرو کې چې دی نو تاسو به څه وایئ چې مونگا जी कम देन ये वेबसाइट जोड़ कर दे क्लासिफाइड एड्स के लिए हमने एक वेबसाइट बनाई है ठीक है ऑन विच वी अलाउ यूज़र टू प्लेस देयर एड्स रिगार्डिंग देयर प्रॉपर्टीज़. द प्रॉपर्टी कार दे मूंगा पदे बाने खल को ता जी कम देन द एड्स फैसिलिटी वर्क चे खल का पे एड्स पोस्ट की कसोक अखली और कखर सही दुआना तरफ ना ठीक शो او فری اکاونټ به مو خلکو له ورکوو چې کله ته یو ویب سایټ رن کړې نو د هغې فایده دی چې ټریفک پرې راځي د هغې نه ستا ارنینګ بیا کېږي. سیلر کین پوسټ فار ا پلاټ ہوم فلیټ لینډ وچ هی شي وانټس ټو سیل ټیک شو او بایر به راځي هغه به چې کوم دی ډیمانډ پلیس کوي چې زما داسې پلاټ وغیره په کار دی یا کور مې په کار دی وټ ایور نو دې کې بس دیس کایند آف ویب سایټ از ډاینامیک. ډاینامیک ویب سایټ څه ته وایي چې هغې باندې رن ټایم باندې ته سیزونه اپډیټ کولی شي. ډاینامیک ویب سایټ دی ټیک شو. د دې چې موږ ته ضرورت ولې مونږ ځکه چې همداسې خلک پلاټونو پسې ګرځي د دې ضرورت ده چې لکه خلکو ته به ایس ایم ایس کېږي د پلاټ انفارمیشن وغیره دا ټول هر څه هغې چې کوم دی نو ایکسکیوز می د پلاټ انفارمیشن وغیره هغې چې کوم دی نو آنلاین حاصلولی شي. نن سبا څوک نه شي ګرځېدی پلاټونو پسې نو دغې وجې نه چې کوم دی نو موږ دا ویب سایټ جوړ کړی دی. ریکوایرمنټ وړومبی چې کوم دی نو موږ پروسس ریکوایرمنټس ګیدر کړل د پروجیکټ باره کې بیا د هغې انالیسس وکړو بیا موږ ډیزاین وکړو بیا امپلیمنټیشن وکړو بیا ټیسټینګ وکړو بیا ډیولپمنټ وکړو بیا مینټیننس وکړو. دې پروسس ماډل ته واټر فال ماډل وایي ټیک ته که نه. دا پروسس ډایګرام چې جوړ کړی دا واټر فال ماډل دی ټیک ته. دوه درې قسمه ماډلز دي چې کوم سوري یار زما د طبیعت لږ خراب دی ځکه چې کوم په ما ټوخي ولګي. ډایګرام اف پروسس ماډل چې کوم دی نو دا چې کوم دی نو زموږ پروسس ماډل دی او دا واټر فال ماډل موږ فالو کړی دی ټیک شو. بیا چې کوم دی یوز کیس ډایګرام. کیس ډایګرام دی دپاره چې لکه په دې کې به یوزري او ایډمن به دا ټول چې کوم دی د هغې پروسیسر دی لومبی به یوزر راځي هغې به ځان رجسټر کوي هغې ته به بیا لاګین میلاویږي بیا به هغې مینیج یوزرز به څوک کوي ایډمنسټریټر به هغه مینیج کوي چې یو یوزري الریډي چې یو یوزري نو هغه ته به یو میسیج راځي چې ستا اکاونټ الریډي شته دی او هسې دوباره جوړولو کوشش کوي نو هغه ته به داسې میسیج راځي او دا ټول مینجمنټ به څوک کوي دا به ایډمن کوي. دې باندې به چې کوم دی نو هغه بیا رولز اساین کوي که څوک خرڅولو والی د هغه خپل طریقې کاري که څوک اغوښتو والی د هغه خپل طریقې کاري ټیک شو. دغه رنګې اپروو یوزر اپروو کول چې لکه دته لاګین ورکه نو دا به څوک کوي دا به ایډمن کوي. بیا پسې دی مینیج ایډ چې کوم دی هغه مینیج کول. ایډورټایزمنټ ویریفای کول چې دا صحیح ایډورټایزمنټ دی څوک پکې فیک ورنه کړي. لکه څنګه اسلامي کالج کې موږ روز کې نیوز راغلی وه چې جان سینا پکې ایډمیشن کړی که نه نو دغه رنګې د ایډمن چې کم کاري هغه دی چې لکه هغه ګوري څوک ډیټا انټر کړي نو هغه ایډمن ته راشي اپروول دپاره چې آیا دا ایډ ټیک دی که نه. هسې نه چې څوک پکې وایي چې په خلا کې چاله پلاټ ورکړي وي که نه هسې داسې انټري پکې کړي وي نو ایډ ویریفای کولو نه پس به چې کوم دی هغه پبلیک کېږي. مینیج پرو کاټیج وغیره چې کوم دی نو کاټیجز وغیره چې کوم دی خرڅېږي ویلاز دا ویو ایډ به بیا یوزر ته ښکاري نو دا چې کوم بره و د مین ایډمن د طرف نه دا به ایډمن مینیج کوي. یوزر چې راشي رجسټریشن واخلي لاګین به ورته الې میلاویږي چې ایډمن دا 3-4 سټپس نه تیر شي
مینیج یوزر نه تیر شي، اپروول نه تیر شي، مینیج ایډ نه تیر شي، ایډ ویریفای شي، او بیا چې کوم دی پرو کاټیج وغیره دی نه چې کوم دی مینیج پرو کاټیج نه تیر شي، دا به چې کوم دی ایډمن وکي، نو بیا به هغه خپل ایډ کتی شي هغې نه پس. ټیک ده، دا پروسس وشي. بیا چینج سټیټس د یو شي چینج کول دی. ټیک ده، د یو پلاټ چې دا چې کوم دی کمرشل دی یا دا ریزیډنشل دی یا دا چې کوم دی نو وټ ایور څه شی دی. دې نه علاوه دا بل پکې دی میکسیمم مینیمم پرایس به پکې ورکي او ویو نیو ایریا. ټیک شو، نوې ایریا وغیره چې کوم دی نو دا یو دغه رنګې. دې نه علاوه څه شی دی ویو ټرند ایریا چې کم خلک ډېر خوښوي. ټیک شو، او لاګ اوټ دی اخر کې. نو دا چې کوم دی کیس ډایګرام اوس د بزنس رولز کېټ لاګ دی. ایډمن شال بی ایبل ټو مینیج یوزر دا ټولې خبرې چې مې ته وکړه نو دا عمده ورپسې بزنس رولز دی که نه، او هماغه سټیپ وایز دی ایکسپلین کړي دي که نه، چې لکه ایډمن شل بی ایبل ټو مینیج یوزر ویزټ شوډ بی ایبل ټو رجسټر وذ د ویب سایټ. ویزټر به ځان رجسټر کوي. ټیک شو. admin will appear the user registration request. ٹھیک شو، user registration approve کوي به admin will approve the user registration request. ٹھیک شو. website should also give the facility of managing different property categories like plot, house, flat, etc. So that buyer seller can post ads or see ads under desired property category. ٹھیک شو. دیکھو category بھی commercial, residential دی، flat دی، plot دی، normal core دی. ٹھیک شو، دا غرنګیا ټول ډیټیل وی. لیټیسٹ ایڈ شوڈ بی شون ان د رائٹ سائڈ آف د ہوم پیج. ٹھیک شو، نږدې چې کوم ریسنټلی پوسټ شوي هغه به د ټول ناول شو کیږي. آل ایډز ویل بی ایمیل ویریفاید. ټیک شو، ایمیل باندې به ویریفای کیږي. دغه رنګې once a property is sold user can change its status to sold. ټیک ده، یو پراپرټي سولډ شو نو بیا هسې ضرورت نشته چې دا هر چاته هسې بې سخکاري نو هغې دغه به چینج شي سټیټس. او ایډ شوډ بی ریموو فرام د ویب سایټ افټر 14 days اټس پوسٹ ډیټ. چې 14 ورځې وشي یا به لرې کېږي. یوزر کین ویو ایډز بای سیټي وایز، ایریا وایز، مینیمم ایډ میکسیمم رینج آف پرایس. ټیک شو، مینیمم میکسیمم رینج باندې کتی شي د پرایس او ایریا باندې کتی. ویب سایټ شوډ آلسو شو د ټرند اف موسٹ ډیمانډینګ ایریا. دس ټرند اینڈ دس انفارمیشن شوډ اویلیبل سمویر آن ہوم پیج. ټیک شو، دغه چې کوم دی ټرند وایز هم ډیمانډینګ چې د کوم شیزونو ډیمانډ لکه 3.5 مرلې 5 مرلې دا پلاټونه په ډیر ډیمانډ کې خرڅیږي په نسبت دغه کورونو چې هغه ډیرې ځکه د هغې پرایس زیاتي. او دا وړوکې ایریا والا پلاټونه او کورونه چې نو دا زر خرڅیږي ځکه وړې وړې فیملیز یو څوک نشي افورډ کولی، ګراني ده، نو دا زیات تر ډیمانډینګ کیسونه دی. بیا ارکیټیکچرل ډیزاین چې دی د دې سافټویر ارکیټیکچر څنګه دی. ټیک شو، نو لومبی چې کوم دی نو یو آی یوزر انټرفیس دی. ټیک شو، یو آی څه ته وایي؟ یوزر انټرفیس ته وایي. ویب فارمز دی، دا چې کوم دی ویب بیس دی او یوزر کنټرولز دی پکې. ټیک شو، خو دا یو آی بیس دی، یوزر انټرفیس دی. ویب فارمز چې دی نو کوډ د دې بیهایند چې کوم دی نو کوډ وي، ویب کوډینګ وي. ټیک ده، او دغه رنګ یوزر کنټرولز بیهایند چې کوم دی یوزر کنټرول کوډ بیهایند د دیم کوډ وي. ټیک شو کنه، یو آی چې کوم موږ جوړ کړی هغې شاته کوډ دی. دغه رنګ شیډ یو آی کوډ وي، لکه دا دواړه کنټرول کیږي، بیا یو بل شیډ یو آی کوډ دی، یوزر انټرفیس کوډ دی. دغه رنګ دا ټول چې کوم دی مینلی کنیکټ دی. بزنس ماډل زموږ څه شی دی؟ بزنس چې کوم دی بزنس آبجیکټس دی په دې کې، او ډیټا ایکسس لیر دی پکې. صحیح ده، دا بزنس چې رن کیږي نو دا په بزنس آبجیکټس باندې رن کیږي او بزنس آبجیکټ لیر باندې. بزنس آبجیکټ څه ته وایي؟ لکه مونږ هر یو شیز له یو آبجیکټ جوړو، څنګه چې آبجیکټ اورینټډ سبجیکټ دی په هغه کې به تاسو ویلي چې کلاسز او آبجیکټ جوړیږي. ټیک ده. ها، بیا ورپسې دی ډیټا کوم ځای نه راځي؟ نو دې کې چې کوم دی سټور پروسیجرز نه راځي، ویوز نه راځي، او ایکسل ایس ټي نه راځي، یعنی ایکسل فایل نه هم راتلی شي. صحیح ده، او ادر فارمیټ نه هم راتلی شي، ډیټا بیس ټیبلز نه هم راځي. صحیح ده، او دغه رنګې ایکس ایم ایل فایلز نه هم راځي. صحیح ده، نو دا چې کوم دی مختلف سورسز دي د فایلز نه چې دا ارکیټیکچر زموږ په څه باندې رن کیږي. نو ډیټا انپوټ کیږي د ډیټا بیس
ته انپوټ کیږي ډیټابیس نه بیا راځي او دلته موږ ته په یوزر د باټم نه را شروع شي نو په یوزر انټرفیس چې څه شو کیږي نو هلته راځي. ښه که ته داسې وی چې که څوک راشي یوزر انټرفیس ته نو یوزر انټرفیس کې چې ډیټا انټر کی او دا ایرو ډراپ ډاون هم کولی شي داسې هم کولی شي چې دا ایرو لاندې طرف ته روان او سټور کیږي په کوم ځای کې په ډیټابیس ټیبلز کې هم سټور کیږي دغه رنګې چې کوم دی نو په ایکساملز کې هم سټور کیږي ادر فارمیټ کې هم سټور کیږي دا داسې هم ویلی شي او داسې هم ویلی شي چې د لاندې نه کله مونږ یو یوزر ته یو ډیټا ښیو نو د په دغه سینیریو کې پریزنټ کړی دی دا ټیک شو باټم اپ اپروچ باندې پریزنټ کړی دی صحیح ده آرکیټیکچر نو دواړه ډیزاین سټیک دي ټیک شو او چونکې ته خو ایز ایډمن ټریټ کې کنه نو ته به دا همدې ماډل سره وي چې دا د لاندې نه ډیټابیس نه ډیټا راوچته کی ډیټا چې راشي نو دا بیا ډیټا ایکسس لیر باندې راشي بیا بزنس آبجیکټ ته راشي بیا بزنس آبجیکټ نه شیرډ یو آی کوډ ته راشي شیرډ یو آی کوډ ته چې کوم کوډ نه چې کوم دی ویب فارم کوډ بیهایند ته راشي او بیا چې کوم دی یوزر کنټرول کوډ بیهایند ته راشي بیا د هغې ځای نه پاس ویب فارم ته راشي او یوزر کنټرول ته راشي ټیک شو یوزر کنټرول چې کوم دی ګوري که نه دا چیک کوي چې دا د ایډمن ډیټا ده که دا د نارمل یوزر ده که د یو ویزیټر ډیټا ده د څه قسمه ډیټا ده نو دا بیا په ویب فارم باندې تا ته شو کوي. ښه بیا ټیم سټرکچر چې دی نو سپروایزر ستاسو سعید ناصر دی او دا ستاسو آی ډیز دي نو اس آر ایس تاسو هم جمع کړی دی ډیزاین هم جمع کړی دی او کوډینګ هم جمع کړی دی یو ځای تاسو په دې کار کړی دی ټیک ده. ښه دا ستاسو پروجیکټ شیډیولر دی پروجیکټ شیډیول چې دی نو دا تاسو خو ډیویژن کړی دی که دې کې نه تپوس وکړو خو دومره ګران شیز نه دی دا ستاسو د ورځو ډیویژن دی چې دا تاسو چې کوم دی نو پروجیکټ شیډیول څومره ټایم کې جوړ کړی دی ټیک ده نو دا تاسو د پروجیکټ ټایم لاین دی لکه تاسو لومبه اس آر ایس جوړ کو سافټویر سپیسیفیکیشنز یوز سکوپ او فنکشنل نان فنکشنل ریکوایرمنټس ټیک شو یوز کیس ډایګرام یوز سیکوینس ډایګرام اډاپټډ میتھډالوجیز تاسو سوا ټیک شو دا ټول باندې چې څونه ورځې لګېدلې دي ایته مخامخ لیکلی شوي دي تاریخونه او هر یو شی د هغې چې کوم دی نو یو سکیچ ډایګرام جوړ شوی دی صحیح ده. دغه رنګې سیکوینس ډایګرام چې کوم دی نو دا ښیي چې ما یو یوزر کریټ کو دا چې کوم دی رجسټر شو دی ډیټابیس کې سیو شو صحیح ده اړومبنی سټیپ سیکنډ سټیپ دی به ویلیډیټ کیږي بیا به دی به ویلیډیټ کوي بیا څوک ایډمن بیا چې کله ویلیډیټ شي بیا به دی سکسسفل ریسپانس به درته میلاویږي ټیک ده. دا سیکوینس ډایګرام دا مطلب دی د دې بل چې دی دا مطلب دی چې اوس به دا ممبر لاګین شي ایمیل به ورکړي پاسورډ به ورکړي دی چې لاګین دی به چیک شي هلته ډیټابیس سره چې د دې ایمیل او پاسورډ هلته کریکټ وي دی به بیا چیک نه پس په چې کوم دی نو ډیټابیس ته بیک اینډ ته ریډایرکټ شي ټیک شو که غلط و د ته به میسیج راشي دا ستا یوزر نیم پاسورډ غلط دی ویلیډیشن یې وشو ویلیډیټ شو او سکسس ریسپانس ورته میلو شو صحیح ده. بیا چې کوم دی نو تھرډ نمبر دی ویو پراپرټي کیټګري سیکوینس ډایګرام د هغې نو پراپرټي چې ګوري دی به سرچ کې ورکړي د پراپرټي دپاره هغه به ډیټابیس نه فیچنګ دپاره چې کوم دی ریکویسټ ورسي بیا چې کوم دی نو دی به د پراپرټي خپل ویوز دي لکه مثال په تور د لاهور پراپرټي ګوري د اسلام آباد ګوري د کراچۍ ګوري د پېښور ګوري نو چې کم ایریا والا ګوري او مقه ایریا والا به هغه ویو به راوچتوي نو هغه ویو باندې به د بیا ریسپانس سکسس ریسپانس میلاویږي ټیک شو. دغه رنګې چې کوم دی مینیج ټرانزیکشن دی مینیج ټرانزیکشن کې دا دی چې ایډمن راشي او مینیج کوي ټرانزیکشن یو شیز اپډیټ کول دی یو یوزر وایي چې زما نه پاسورډ ډېر شوی دی او زه چې کوم دی نو یا مثال په تور یو یوزر وایي زه خپل ایمیل چینج کوم ایمیل چې کوم دی اکثر خلک پیرول کې ایمیل چینج کوي کنه دا کار بیا د ایډمن چې کوم دی هلته کې هغه ریکویسټ هغه له اپډیټ کوي ټیک ده. دغه رنګې یو کس دی هغه وایي چې زه چې کوم دی پراپرټي والا څه انفارمیشن دی هغه چینج کول شي نو هغه به بیا ایډمن کوي ټیک شو نو دا چې کوم دی ریسپانس سکسسفل دپاره چې کوم دی څه رایټس چې کوم دی ایډمن ته حاصلي لکه اوس یو یوزر دی هغه وایي چې د ما چې کوم دی نو سیلر اکاونټ دی خو دا بایر اکاونټ جوړ کا ټیک شو نو دا چې کوم دی نو دا اپډیټ کولی شي دا چې کوم دی یو اکاونټ لا دواړه رایټس څوک ورکولی شي ایډمن ولا ورکولی شي. ها دغه رنګې سیکوینس ډایګرام آف سیټینګز آف ممبرز چې کوم دی نو اپډیټ کولی شي پرسنل انفو ډیټابیس کې اپډیټ کولی شي چې کوم د ډیټابیس ممبرز دی چې کوم رجسټر شوي دي صحیح ده. دغه رنګې چې کوم دی نو د ممبرز مینیج ویو پوسټس دوی چې کوم پوسټونه کړي دي هغه پوسټ یعنی اپډیټ کولی شي صحیح ده.
پوسټ یې کړی دی چې 5 مرلې پلاټ خرڅومه نو بیا چې کوم دی هغه وایي چې دې کې چې کوم دی څه چینجز وکړي کمره پکې 3 اچولي هغه وایي چې نه 2 دي پکې داسې چینجز ټیک شو هغه ایډ کې کولی شي پلاټ ایریا غلطه لیکلي هغه اپډیټ کولی شي ممبرز دغه رنګې لاګ آوټ دا ټول کارونه چې وکړي هغې نه پس به یو سیشن ډسټروی کېږي هغه به ختمېږي نو یو یوزر چې کوم دی لاګ آوټ باندې کلیک کړي نو د هغه سیشن به نل کړي مطلب د هغه به هغه ویب سایټ سره هغه رابطه ختمه کړي هغه ټایم سره ها لاجیکل موډل کلاس ډایګرام د څنګه چې ما تاسو ته ویلې چې کلاس او آبجیکټ چې کوم دی نو دا جوړېږي ټیک ده نو لاجیکل موډل یې دا دی صحیح ده دې کې چې کوم دی یوزر کې څه دي یوزر آی ډي وي نیم وي ایمیل وي پاسورډ وي او ډیټیلز وي دغه رنګې چې کوم دی نو د دا یوزر چې کوم دی نو بیا د څه کوي یوزر ما سره دوه قسمه یو نارمل یوزر یو ایډمن یوزر نو دغه رنګې دا نارمل یوزر دی بیا ایډمن یوزر لپاره آی ډي نیم ایمیل او پاسورډ او ډیټیلز دغه خپلې ټیک شو دا یوزر چې کوم دی نو دی یوزر فیډبیک ورکوي فیډبیک چاله ورکوي ویب سایټ له ورکوي خو دا فیډبیک چې کوم دی نو دی کې اوس وګوره فیډبیک کې دا آی ډي فیډبیک دی یوزر آی ډي او آیټم آی ډي آیټم آی ډي څه شی دی آیټم چې کوم پراپرټي اخلي مثال په تور د یو پراپرټي اغشته ده نو دا هغې آی ډي نیم پرایس ډیټیلز او د هغې تصویر نو دی به په هغې خپل فیډبیک ولیکي او هغه به چې کوم دی سبمیټ کړي نو دی نه دې ټیبل نه موږ ته پته لګي دی فیډبیک ټیبل نه چې په کومه پراپرټي باندې کم خلکو څه قسمه فیډبیک ورکړی ښه ورته لګېدلی خرابه پرایس یې زیات و کم و سهولیات یې ټیک و صحیح نو دا ټول انفارمیشن به کوم ځای نه میلاویږي فیډبیک ټیبل دا یو خپل آبجیکټ دی ځان ټیک شو دقه رنګې چې کوم دی نو څه دي دا آی ډي چې ده نو دا پرایمري کیز دي ټیک ده لکه اوس دلته کې چې کوم اف کې لیکلی دی دا چې کوم بولډ دی او لاندې ورته آی ډي لیکلی شوی دی دا دې ته وایي پرایمري کیز په دې باندې موږ ریکارډ روباسو او دلته کې په دې فیډبیک کې چې کوم دی نو دې ته موږ وایو یوزر آی ډي او په بریکټ کې ورته لیکلی دی اف کې مطلب دی فورن کی لکه دا د دې ټیبل خپله آی ډي نه ده دا یوزر آی ډي چې کوم ده نو دا یوزر انډرسکور آی ډي دا اف کې د کوم ځای نه راغشتی ده د یوزر آی ډي راغشتی ده د دلته دې سره کنیکټ کړی ده او دغه رنګې که دې ته وګورې آیټم ډاټ آی ډي آیټم انډرسکور آی ډي دا هم اف کې ده فورن کی دی ته وایي فورن کی د دې سره کنیکټ کړی ده نو دا آی ډي ده نو دا د دې ټیبل خپله آی ډي نه ده دا د دې نه اخیستلی شوې بارو شوې ده د دې په ذریعه موږ د دې ټیبل انفارمیشن هم راغشتی شو او دغه رنګې د دې په ذریعه موږ د دې ټیبل دا انفارمیشن راغشتی شو صحیح شو نو دې ته ځکه وایي لاجیکل ډایګرام آف لاجیکل ماډل آف دیس سیسټم دغه رنګې بیا چې یو یوزر چې کوم دی آرډر ورکوي نو وګوره آی ډي ده د آرډر آی ډي ده کوانټیټي ده شپینګ انفارمیشن دی او یوزر آی ډي ده او آیټم آی ډي ده بیا دا اف کې شوې ده فورن کې شوې ده یوزر آی ډي په ذریعه به موږ ته د یوزر ډیټیلز پته لګي او آیټم آی ډي باندې به ما ته پته لګي چې د کوم آیټم لپاره آرډر ورکړی دی صحیح ده صحیح شو بیا پسې دی ایډمن خو چې دی نو ټول هر څه مینیج کوي ټیک شو نو ایډمن سره چې کوم دی خپل نوم آی ډي دته چې کوم دی نو څه ده آی ډي وغیره ضرورت نشته نور څه بیا پیمنټس دي نو دا یوزر چې کوم دی نو دی به آی ډي ده پرایس دی پیمنټ موډ دی ډیټ دی او آرډر آی ډي دی به کوم یو آرډر چې ورکړی دی آرډر آی ډي دا د دې فورن کی ده دا چې کوم دی نو د آرډر ورکړی دی نو آرډر کې بیا نور ډیټیلز دي نو که آرډر آی ډي کې وګورئ آرډر پیمنټ ټیبل کې وګورئ پیمنټ ټیبل کې دلته کې چې کوم دی نو موږ سره څه شی دی آرډر آی ډي فورن کی ده او آرډر آی ډي کې دننه نورې دوه فورن کی دي نو دا انفارمیشن چې دی نو دی د دې ټیبل په ذریعه راوچتېږي پیمنټ کې چې کوم دی نو دا ټول انفارمیشن دې ځای نه راوچتېږي بیا په دې آرډرز کې چې کوم دی دا دوه فورن کیز دي نو دا انفارمیشن د یوزر د دې ځای نه راوچتېږي آیټم والا د دې ځای نه راوچتېږي دغه رنګې په پراپرټي کیټګري کې چې کوم دی نو څه فورن کی نشته دی د دې خپل انفارمیشن دی او فیډبیک کې دوه فورن کیز دي یو یوزر آی ډي ده او یو چې کوم دی آیټم آی ډي ده نو هغه چې د یوزر انفارمیشن دلته نه اوچتېږي او آیټم انفارمیشن دلته نه اوچتېږي صحیح شو ښه انټیټي ریلیشنشپ ډایګرام دی دا بیا انټیټي څه ته وایي چې لکه دا چې کوم دی نو یو لاجیکل آبجیکټس دي زمونږه چې د څه په ذریعه مونږ دا سیسټم رن کوو لکه اوس مونږ هلته وویل ټیبل یې که نه نو ایډمن و یوزر و آرډرز او پیمنټ او بل څه شی و پراپرټي آیټم و ټیک شو او فیډبیک و
نو د دې ټولو خپلو کې څه ناسه ریلیشن دی. ټیک شو. نو هغه ریلیشن دلته کې چې په دې ډایګرام شو کېږي دې ډایګرام ته مونږ څه وایو انټیټي ریلیشنشپ ډایګرام. دا چې کوم باکسز دي دې ته مونږ انټیټیز وایو او دا چې کوم دا ګول ګول دایرې دي دې ته مونږ څه وایو دې ته مونږ وایو اټریبیوټس ورته وایو. صحیح شو. او دا چې کوم داسې ډایمنډ والا شیپ دی دې ته مونږ وایو ریلیشنشپ. ټیک شو. دې ته مونږ څه وایو ریلیشنشپ. او لکه مثال په تور باندې ایډمن مینیج یوزرز دا به داسې وي ایډمن مینیج یوزرز. نو ایډمن یو دی د سنگل لاین مطلب دا د وړوکې لاین دی او دلته کې دا داسې ډبل ایرو غوندې دی دا مطلب دی ډیر یوزر مینیج کوي. څوک یې مینیج کوي ایډمن مینیج یوزرز. بیا ورپسې دی یوزر هیز آرډرز او آرډر هیز پیمنټس. ټیک شو. دغه رنګې آرډر هیز پراپرټي آیټمز. ټیک شو کنه. دغه رنګې ایډمن مینیج څه شي پراپرټي آیټمز. دغه رنګې ایډمن دغه رنګې یوزر بای پراپرټي آیټمز. دغه رنګې فیډبیک هیز پراپرټي آیټمز. صحیح شو کنه. نو دغه رنګې یا داسې ویل شي پراپرټي آیټم هیز فیډبیک. دا داسې دی پراپرټي آیټم یو پراپرټي آیټم باندې به د خلکو ډیر فیډبیک ملاویږي. لکه یو چا به پکړي چې دا ټیک نو دا پلاټ ما غشته یو چا به څه کړي نو دې ته وایي انټیټي ریلیشنشپ ډایګرام. هوپفولي چې دیزې پورې به پوه شوي بس ور به وي. نیکسټ ځو. بیا چې کوم دی پسې ډیټابیس ډایګرام. ډیټابیس ډایګرام کې بیا دا وي هلته کې خو موږ صرف آی ډي لیکلی وو او آی ډي سره دننه اوس دلته کې په ډیټابیس کې چې کله موږ ټیبل جوړو نو لیکو چې دی کې به ان سی راځي که دی کې به سټرنګ راځي مطلب ای بی سی به پکې راځي. نو دغه د هر فیلډ متعلق هغه ډیټیل انفارمیشن دی. پاسورډ کې به سی سټرنګ به پکې مکس. ټیک شو. دغه رنګې چې کوم دی نو آرډرس کې بس څه قسمه ډیټا وي د هغې ټایپس پسې وي. فیډبیک کې به څه قسمه ډیټا وي د هغې ټایپس پسې وي. دغه رنګې دې کې به یوزر کې به څه قسمه ډیټا وي او څه ټایپ پې وي او پراپرټي کیټګري کې به څه قسمه ډیټا وي او ټایپ وي. دا هر یو ټیبل ډیټیل دي. بیا ورپسې دی انټرفیس. د انټرفیس ډیټیل دا دي یوزر لومبنۍ سکرین چې تا ته راځي چې څنګه سافټویر رن کې دا به راځي پلیز ساین ان. ټیک شو. چې ساین ان نی نو ډونټ هیو ان اکاونټ نو رجسټر هیر. ټیک شو. ساین ان کې به یوزر انفارمیشن ورکړي او پاسورډ به ورکړي. بیا چې کوم دی نو د هغې نه پس د ایډمن دا سکرین راشي. صحیح ده. ایډمن سره به ټول یوزر راځي که اپروف کوي که اپډیټ کوي او که ډیلیټ کوي دا فنکشنز پې اپلای کولی شي. صحیح ده. بیا د هغې نه پس ایډ یوزر یو یوزر ایډ کوي. دغه رنګې ایډ یوزر پلیز ساین ان هغه چې کوم دی نو ساین ان اخلي. ټیک ده. نو دا چې کوم دی نو ټول پروسس دی سټیپ وایز. صحیح ده. دغه رنګې ہوم پیج دی. بیا ہوم پیج ته راغی یوزر. صحیح ده. دی په دې کې چې کوم دی نو ګوري سرچ بای سیټي نو سیټي کې کلیک کولی شي. دغه رنګې دا ټول بیا د هغې آوټپوټ دی. ټولز په دې کې تاسو استعمال کړي دي ASP.NET دغه رنګې PHP دا Adobe Photoshop دا ټولز دي ستا او دا ستا د پریزنټیشن اینډ دی. دې کې به آخر کې بدله یو سلایډ په دې کې ایډ کړم چې یو تھینک یو میسیج او اینډ اف پریزنټیشن چې تا چې کوم دی نو پریزنټیشن ختم شو. صحیح ده. نو دا چې کوم دی نو دا ضروری وي دا یو تھینک یو او اینډ اف پریزنټیشن. ټیک شو. نو دا به پکې ولیکې نو دا ما کو سیو دا به زه تا ته دروم لیږم او انشاءالله تعالی چې هوپفولي دې پورې به پوه شوي. که اوس ته وایې چې زه ته سافټویر رن کړم نو زه ته بیا رن کوم هغه دې نه پس ښه خو دا وګوره. ټیک ده. زه انشاءالله اوس ګپ لګو دې نه پس. تھینک یو.